اخیستلې په هغه وخت کې په 15,000 روپو باندې 15 تولې سونه کېدله. تاسو امیجن کولی شئ چې په هغه حال کې دا په پاکستان غونته غریب ملک کې چلول ممکن نه و. زما نوم سید محمد الیاس دی. بای پروفیشن فزیوتراپیسټ یم او د پیراپلیجیک سنټر د چلولو ذمہداري حکومت ماته حواله کړې ده. دلته کې مونږ د هغه خلکو جامع جسمانی بحالي یا کمپریهنسیو فزیکل ریهابلیټیشن کوو کوم چې د چا چې ملا یا سټ مات شوی یا د ملا یا د سټ د بیمارۍ د وجې نه هغوی معذوره شوي، دا هغه خلکو مونږ دلته بالکل 100% مفت علاج معالجه او د هغې زیاتره چونکې هغه د بیډ سورس سره راځي بیډ سورس علاج هم کوو. دې نه علاوه مونږ دلته کې د کوم ماشومان چې د کږو خپو سره پیدا شي هغه ماشومانو خپې مونږ دلته کې سیده کوو او د هغې چې څومره د هغې چې سروسز دي هغه بالکل 100% مفت ورکوو، بلکې تر دې پورې چې کم ماشومان مور و پلار دلته کې د هغې د وړو راوړو کرایه نشي افورډ کولی نو هغې له مونږ د تلو راتلو کرایه هم ورکوو. دې نه علاوه مونږ یو بل ډېر زیات دروند کار کوو چې کوم زمونږ مریضانو ته ویل چیرز او یا نور اسسټیو ډیوایسز پکاري هغه ټول مونږ د مصنوعي سهارې چې څه ته وایي او مونږ ټول دلته خپل زمونږ فیکټري ده خپل ورکشاپ ته هغې کې مونږ جوړو الحمدلله د هغې وجې نه زموږ اخراجات هم ډېر زیات کمي. دې نه علاوه مونږ چې د خپل مریضان د سپاینل کورډ انجري چې کوم زموږ مریضان دي د هغې مونږ فالو اپ هم کوو د چترال نه تر ډیخانه پورې چې څومره زموږ مریضان ډسچارج کېږي دلته نه د هغې کورونو ته زموږ ټیم ځي او د هغې په کورونو کې مونږ د هغې پوره چې هغې سره مزید سهولتونه ورکولی شي ورکوو ورته ویل چیر اکسیسیبل باتروم ورته په کور کې جوړو. ابتدایي اوله دور کې خو دا ټریډیشنل ریډ کراس چې جوړ کړی و نو هغه وخت کې خو هېڅ قسم فیس میس به چا نه اخیستی کېدلو، خو 10 کاله بعد چې هغوی کله واپس لاړل نو دا چې بیا پاکستان هلال احمر ته پاتې شو نو هغوی بیا د یو پرایویټ ادارې په طور چلولو او دوی به هغه وخت کې په 1992-93 کې به د مریضانو نه 15,000 روپۍ د میاشتې اخیستلې، په هغه وخت کې په 15,000 روپو باندې 15 تولې سونه کېدله. تاسو امیجن کولی شئ چې په هغه حال کې دا په پاکستان غونته غریب ملک کې چلول ممکن نه و. نو په 2007 کې بیا یو آرډیننس چې کله مونږ پاس کړو د هغې په نتیجه کې بیا مونږ دا د نوي سر نه ریهابلیټیټ الحمدلله. اوس دا د پاکستان دپاره بلکې د ټول تھرډ ورلډ دپاره یو ماډل اداره ده د ریهابلیټیشن کمپریهنسیو ریهابلیټیشن او مونږ یو بله اداره اوس لګیا یو جوړو په بنو بکاخیل کې هغه به ټول صدرن ډسټرکټس په انشاءالله د هغې سره کور شي. اصل مقصد زموږ دا چې دا کم افراد به هم معذوري یا د سپاینل کارډ انجري نه متاثر خلک چې دی بیا لایف ته واپس راشي او دوی یو خوشحال او فعال او باعزته ژوند تیر کړي نو هغې دپاره چې څه پکاري هغه مونږ ټول ارڅه کوو او هغې دپاره دا ضروري ده چې مونږ د افراد به هم معذوري چې هغه پوره مونږ یو ماډل په طور باندې پیش کړو نو د هغې ضروري ده چې که مونږ سره د افراد به هم معذوري د کولو جابي چې هغې ته مونږ ورکو. نو ګورنمنټ دې دپاره 2% کوټه مقرره کړې ده خو مونږ د 7% نه هم زیات افراد به هم معذوري الحمدلله دلته کې هایر کړي دي او هغوی دلته خپلو گاډو کې راځي په خپل لکه انډیپنډنټ لایف تیري. څنګه چې دا اداره یو واحد د خپل نوعیت یو واحد اداره ده د پوره د ایشیا کې د ایشیا به خبره ځکه کومه چې هر یو شي دلته فری آف کاسټ دی که نه موږ ته نوکریان هم د بجای د ګورنمنټ چې کوم 2% دی نو زموږ دلته د 8% هم سیوا دی. موږ 12-13 کسان سټاف دی او 200-250 کسانو کې لکه پکار خدای چې موږ 4 کسان وي خو زموږ د 11-12 کسان یو نو دا واحد اداره ده چې دی ویلچیر یوزر ایز ا امپلایي اخیستي چې په دې کې د کلاس 4 نه واله تر د 17 پورې 17 ګریډ خلک هم شته دي.